دا د علل علی ابن مدینی رحمه الله علی ابن عبداللہ بن جعفر السعدی المدینی 161 کے پیدا دے 234 کی وفات. دا د امام بخاری استاد دے په علل کې ډېر ماهر او په علل باندې هر چا کار دی په حدیثو کې بعض علماء په علل کار کوي. نو دې په صفحه نمبر 46 باندې وایي او رقم نمبر 33 وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ويقولون بقوله هؤلاء 12 او هغه اصحاب زید بن ثابت اصحاب د مراد شاګردان هغه چې يذهبون مذهبه چې د په مذهب پر روانو په فقه کې یعنی فقه کې د مذهب کو د دې د کوم تقلید ثابتېږي ها ويقولون وی به بقوله دغه قول به دغه په قول کو هؤلاء 12 او هغه دغه 12 کسان نو کان منهم یو دغه سوق من لقيه چې د سر ملاقات کړي ومنهم بعد هغه من لم يلقى چې د سر ملاقات نو کړي لیکن د تقلید به کاو د په مذهب پر روانو فقہ کې او دغه قول به کاو د 12 نو کان من لقيه من هؤلاء 12 هغه چې وو چې د سر ملاقات کړو او دارنګ چې د مطلب سے هغه 12 کسانو کې نمبر 1 کو قبیس بن زویب نمبر 2 خارج بن زید بن ثابت درم ابان بن عثمان سلورم سلیمان بن یسار وکان ممن یقول بقوله دا کسانو چې دغه قول به کاو ممن لا يثبت لقاءه چې د اغو لقاء ثابت نوا مثل هؤلاء الاربعه ومثل دغه سلور هغه کوم یو سعید بن مسیب عروه ابن زبیر عبد الملک بن مروان دا هغه خبره ده کله چې د خلافت نو کله چې د خلافت واغستو اور عبد الله بن زبیر د په زمانه کې شهید شو جبل ابي قبيس من حجاج لای دغه ور کړو منجنی کغه ودرلو کعبه وشتلا وو میاشت پورې کعبه بندوا د پکې چا مسکول شو دا بیا د عبد الله مبارک نا علماء روایت کړل دا چانا عبد الملک بن مروان نه عبد الله مبارک نا غلط شو او بل قبيس بن زويب وكان عالم اهل المدينه او دا غټ عالم دی اهل مدینه بهؤلاء 12 په دغه 12 دي دغه 12 والو کسانو علم د سکاو ومذهبهم او دغه مذهب وطريقتهم او دغه طریقه کسوک لکا ابن شهاب زهری یحیی ابن سعید ابو الزناد عبد الله بن زکوان چې وته ابو بکر بن حزم 34 ګورای ثم كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب بعد جستو هغه کسان چې هغه په دغه مذهب باندې بدلو او دغه مذهب پیروکاری کوله ويقوم بهذا الامر او په دې معاملې ولاړو مالک بن انس امام مالک وكثير بن فرقد مغيرة بن عبد الرحمن مخزومي وعبد العزيز بن ابي سلمى الماجشون وعبد الرحمن بن مهدي يحب ذا الطريق او باب پسند کول دا لارا ويذهب ذا المذهب او دغه مذهب پای وسبتوان ولا يقدم ولا احد ابو من بيسوق من مخکاو ها 35 کې ګوره وکانا اصحاب ابن عباس ستتم ابن عباس شپږ شاګردان لکا قال اوي يحيى بن معين وي دا ابن علي بن مديني وسمعت يحيى بن سعيد يقول اراه मुझे लग रहा है माता अखकारी قال اصحاب ابن عباس ستتم چاغوی چې اصحاب ابن عباس شپږو بالا هؤلاء الذين پس دا کسان نه یقولون بقوله چاغو په قول کو د په قول باندې وفتون به او د په فتوی فتور کړ وای ذهبون مذهبو د په مذهب راو تقلید وکاو هؤلاء سته چې د شپږو حکم سعید بن جبیر او جابر بن زید طاووس مجاهد عطا و اکرمه دا سعید بن جبیر چې د 95 هجری کې دغه شهید کو وجو حجاج بن یوسف د خراسان ته تښتیدل حسن بصری تښتیدل ابراهیم بن حیوب تښتیدل دته علماء المتوارین وی هغه علماء چې د حجاج بن یوسف نه پوښي تښتیدل باقي یو دیو نو د خراسان دی علاقو نه ودی چې کله ونیو چې واپس راوستو یو ځای کې سمعه راغله عبادت خانه راغله د عیسایان نو هلته هغو دی چې دی دغه کو تړلی نو داسې د شپې چې دی یو دغه ته یې واچاو دا منظرۍ ته او را منظرۍ ډېره وږې وه هغې ته یې واچاو چې دا منظرۍ به د شپې دی وخوري بس خلاص نو هغه راهب بله نه کتل لکه کله چې دی منظرۍ ته واچو هغه منظرۍ راغله چې دی داسې کته دی لکه بینکو چې لاړ ورته کېناست چې هغه بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اسلامي راړو قرار. سعید بن جبیر دی حالات ته چې کله وکتل اسلامي راوړه قصه نو دا چاته پوس کې چې دغه وخت تاسو سوچ کو دا منظر ستا خاطر راغله هغه ما په دې مسلې سوچ کو چې دا جوټه پاک ما په دغه وخت دغه سوچ کو ملک چې دا جوټه بسنګ لګي چا دې منظرای لکه منظرای کنه نو ګر په دغه وخت کې علمي سوچ لرله علمي تعلق لرله فکر دا ولا دې چې کله حجاج بن یوسف ته مکې ته راورسو او ګورنلو نو حجاج بن یوسف ته دې تړل راوست نو چې کله دې مطلب دا دی چې دې الټا وګرځي چې الټا وګرځاو نو دې یو د منها خلقناکم وفيها او چې کله بل غلطه قبلینه ولا مخواړه حجاج بن یوسف چې واره یغوی اینما تول قسم الله چې کوم غلطه وکړ په بده دلیل دی قرآن نو حجاج بن یوسف چې دې غلط مفسر دی او د ابن عباس شاګرد دی سره دغه شو کنه نو سعید بن جبیر چې هغه دا کو چې کله کله دی وجو نو د الله سلا سجد کو او دعا وکړه په دغه وخت کې خاندای ما وکړه نو حجاج بن یوسف ورته وی چې ته خان دی ولی زه خو تا وجنو ته خان دی ځکه خان ته ما چې دی الله په حلم پر دبارې مانی او ستا په دې جرأت مانی هغه 1,20,000 کسان ظلمن لکه حجاج بن یوسف نو دې چې کله دی وجو بس په دې باندې رسول دی او دعا وکړه اللهم لا تسلط ولا احد بعد یا الله دې مانه بار په چا باندې مسلط نه نو بس په دې باندې یو دانه دې کراو خطلا او پوره 15 ورځې بعد حجاج بیا به چغې ولې او وله دل برداس आवाज لکه आवाज دې ویل یو شاګرد چې دن نشلم هغه دروازه باندې د تنبو د خیمه چې په مکه کې سلور دروازې وي نو دوی چې مالی و مالک یا سعید بن جبیر مال او تعالی سوچ سبین چې په ما ولي وجه حالانکه دنیا خلق د وجه له لیکن په دغه باندې پښیمان چې مال سوچ ما سعید بن جبیر وجه او نوم به ته پدغه سعید شکیب ته جبیر کوسیر به ته سعید بن جبیر منصور نیک وخته پټای والا ها دغه شکیب بن کوسیر یا شکیب بن کوسیر اے بدبخت او دانګ به پټای والا صحیح کنه نو دا غټ مفسر او ډېر لوی عالم چې ابن عباس رضی الله تعالی په دې غټ اعتماد وکاو په سعید بن جبیر وی چې سعید بن جبیر څنګه مانه تاسو ولي کوي او دې غلامو لیکن الله ول ډېر لوی علم ورکړو سعید بن جبیر له او چې 15 ورځې بعد بس بیا حجاج بن یوسف په 95 هجری کې پر رمضان 27 رمضان باندې حجاج بن یوسف دنیا نه خا بخبل وی واتا و اکرم وکانه عالم الناس بهؤلاء او دې غټ عالم په دغه خلق باندې و بدوی په طریقه باندې په دوی کې غټ عالم دی او د په طریقه باندې و بهذا المذهب او په دغه مذهب عمر بن دینار وکانه قد لقيه جميع هغه ملاقات ټول سره ما تاسو ته دا درې غنو او دا ابن عمر غلامانو او دارنګ دغه بډای چې ده کنه یعنی دا خاوند هغه بډای چې عبد الله مبارک سره ملا شو کنه دا خان وکان ابن جنيح او ابن جنيح يذهب هذا المذهب هم په دغه مذهب ته ويفتي بذل فتوا دغه فتوا کړه الا انه لقي بعد هؤلاء ها دغه ملاقات با سر شو ولم يبقى بعضهم با سر ملاقات نه شوه وکان عالم الناس بهؤلاء لیکن په دې په خلکو کې غټ عالم په دغه کسانو په علم باره کې او دوی په طریقه باندې مذهب باندې چغا ابن جریج او سفیان بن عیینہ سفیان میں 198 کې وفات ته سنت الفقهاء کې چې غټ علماء فات شو دا کتاب ختم شوی